الله پیغمبر مسجد نبوي ته راځي منځونه کوي په جړه جړه کور ته ځي په اول ورځ په دویم ورځ په دریم صحابه راغون شو د الله پیغمبر نن دریم ورځ د چراشي منځله او بیا کور ته ځي په جړه رواني د الله پیغمبر دریم ورځ د مسلسل جړې سو وجه ده نو د صحابه کرامو تفصیلی واقعات بیا بدرته کوم ملمانه نه د صحابه کرامو د پلان جوړ کړ د الله د پیغمبر نه تاسو کو چې رسول الله مبارک سره کله د ملاقات ترتیب جوړ شول خو ترتیب نه جوړېده رسول الله مبارک نه پوښتنه وکړه د الله پیغمبر دریم ورځ د مسلسل جاړي ولی رسول الله مبارک ورته وی جبرئیل امین راغله او ما ته وی چې ستاسو امت ګناګاران به جهنم ته ځي ما ته وی چې ستاسو امت ګناګاران به جهنم ته ځي الله پیغمبر فرمایي دا خبره مې ډېر جړی زما د امت ګناګاران دا به جهنم ته ځي شرابیان زما د امت زانیان زما د امت غلو زما د امت ډاکوان زما د امت قاتلان دا به جهنم ته ځي الله پیغمبر ولا جاړي د الله پیغمبر جاړي نو دا چې څوک ګناهونه کوي او ځان د جهنم مستحق ګرځي قسم په خدای د رسول الله مبارک خبکه ګوره پر ورځ د محشر مونږ وایو الله د رسول الله مبارک مخه ته د قیامت پر ورځ رسوا مکی چې زه راپاسم زستا امتی یم او فرشتو رانې ولیم جهنم ته مې راکاږي څه جواب د رسول الله مبارک سره د سترګې څنګه میلاو موږ دې ورځ ته په انتظار یو چې په دې ورځ به د الله د پیغمبر دیدار کوو نو چې په داسې حالت د ملاقات وشي چې تا فرشتې راکاږي او د الله پیغمبر در پسې جاړي او الله پیغمبر استاد راخکل نشي برداشت کولای چې تا جهنم ته بوزي نو څنګه ور سره بیا د سترګې میلاو نو په دې دنیا زله غور پکار دی چې دا ژوندۍ داسې تیر کم چې په میدان محشر کې رسول الله مبارک په امتیانو کې را پاسم چې الله پیغمبر په مایت کې جنت ته لاړ شم نو دلته د صحابي مل رسول الله مبارک خپه شوی دی